ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. الله جل شانه موږ تاسو ته ډېر خوږ او مبارک دین راکړی دی چې هغې ته دین اسلام وایي. دغه دین اسلام الله جل شانه موږ تاسو دپاره په خپله خوښ کړی دی او الله فرمایي ان الدین عند الله الاسلام. اے مسلمانانو وورئ، اے انسانانو تاسو وورئ، تاسو دپاره الله جل شانه دین اسلام خوښ کړی دی. د دې دین اسلام دپاره اوس د دې د ګلشن د ابیارې دپاره، د دې د چلولو دپاره، د دې مخکې تلو دپاره، دا چې کوم دی مخکې رسولو دپاره څه خلک هم پکار وو که نو پکار وو. لازم د دې دپاره خلک پکار وو. دا دین به الله چاته ورکولو، دا قرآن به الله په چا باندې نازلولو، دې قرآن به څه قربانیانې غوښتې، دې دین به څه قربانیانې غوښتې، د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د سنتو د قرآن هم بیا قربانیانې غوښتې دي. بېله ځل باندې قرباني قرآن غواړي د پیغمبر علیه الصلاة والسلام نه. پهلنۍ قرباني پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورکوي. په بدن باندې چې کوم دی کاڼي لګي، نبی علیه الصلاة والسلام ته په غاړه کې چې کوم دی څادرونه اچولی کېږي، نبی علیه الصلاة والسلام ته د دې دین دپاره په مخ باندې په هغه ګلابي مخ باندې توکاڼي توکلی کېږي، نبی علیه الصلاة والسلام د دې دین دپاره په کاڼو ویشتلی کېږي. د دغه دین دپاره پیغمبر علیه الصلاة والسلام یو لار یو کردار مونږ ورته وستښولی چې د دغه دین دپاره به په کاڼو وویشتلی شي. د دغه دین دپاره د احد په جنګ کې د پیغمبر علیه السلام غاښونه مبارک هم شهیدان شي. د نبی علیه الصلاة والسلام په مخ مبارک چې کوم دی هغه د اوسپنې کړۍ هم ننوتې وې، هغه صرف د دغه دین دپاره ننوتې وې. نن چې پې درویش صاحب خپل ځان قربان کو، دا د پیغمبر علیه الصلاة والسلام هغه دین دی چې پیغمبر علیه السلام د دې دپاره میدان ته کوشوی دی. دا د پیغمبر علیه الصلاة والسلام هغه دین دی چې دې باندې نبی علیه الصلاة والسلام د خپلې لور فاطمې اوښکې کتلي دي. دا د نبی علیه الصلاة والسلام هغه دین دی چې دې باندې پیغمبر علیه الصلاة والسلام د حباب رضی الله تعالی عنه بدن د سروټ په باندې برداشت کړی دی. دا د نبی علیه الصلاة والسلام هغه دین و چې د الله د طرف نه راغلی چې بلال رضی الله تعالی عنه په رسول کې راښکلی پکې لیدلی دی. دا د نبی علیه الصلاة والسلام هغه دین و چې د الله د طرف نه راغو، الله د طرف نه نبی علیه الصلاة والسلام ته راغو. نبی علیه الصلاة والسلام صحابو ته ورکو، صحابو پې خپل بچي یتیمانان که، صحابو خپلې ښځې کونډې کې، صحابه زموږ او ستاسو علاقو ته رورسېده صرف د دې دپاره چې دا دین موږ ورته اوس ته راکړي. دا هغه نبی علیه الصلاة والسلام و چې د دغه شهادت تمنا کوي، پروردګاره چې زه ستا په دین باندې شهید شمه، بیا را ژوندی شمه، بیا شهید شمه، بیا را ژوندی شم، بیا شهید شم، بیا را ژوندی شم. د الله پیغمبر فرمایي چې د الله پیغمبر په کوم دین باندې د شهادت تمنا لري، هغه د پیغمبر علیه الصلاة والسلام تمنا نن دې علاقې ته راغلې ده، هغه تمنا نن د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د درویش کور ته راغلې ده، هغه تمنا نن د نبی علیه الصلاة والسلام چې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایلي چې الله په دې خپل دین باندې مې قربان کړي، په دې باندې مې شهید کړي. هغه شهادت، هغه د پیغمبر علیه الصلاة والسلام امیدونه، هغه د پیغمبر علیه الصلاة والسلام تمنا نن درویش صاحب یوړو. مونږ په هغې باندې جړاګانې نه کوو، مونږ په هغې باندې فریادونه نه کوو. پیغمبر علیه الصلاة والسلام پهله نه دا کردار خولی دی، صحابو پهله نه دا کردار خولی دی. ما ویل مونږ ته زمونږ مور سمیه رضی الله تعالی عنها پهلنی دغه کردار خولیو چې په دین باندې قرباني م راتلی شي. ما ویل ابو جهل چې کوم دی هغه په سینه کې په نیزه باندې ووهله، زمونږ مور سمیه چې کوم دی هغې شهیده که. ما ویل مونږ ته پهله خپلې مور شهادت خولی دی، مونږ هغې ته چې کوم دی ور روان یو د هغې په سیمه باندې. ما ویل انشاءالله اسماعیل درویش صاحب هم د هغه امهات المؤمنین د عایشه رضی الله تعالی عنها سره ملاقاتونه کړي وي. ما ویل د نبی علیه الصلاة والسلام هغه مینه د ځان سره په زړه کې یوړله. ما ویل د صحابو هغه محبت هغه درویش صاحب یقینا ځان سره په زړه کې یوړو. ما ویل د صحابو هغه مینه چې په قرآن باندې به ځان شهید کولو، د صحابو په مینه باندې شهید کېدونکي اسماعیل درویش صاحب نن علاقې ته خوب ته، نن فرشتو ته ځمکو اسمانونو ته وښودله چې زم د الله په دین باندې قرباني ورکوم. زم خپل بدن چې الله جل شانو ما نه اخیستی دی، الله جل شانو ما سره وعده کړې وه، نن هغه بدن الله ته ورکوم، نن خپل هغه جسم الله ته ورکوم. کوم بدن او کوم جسم چې الله جل شانو ما نه اخیستی و هغه الله ته پیش کوم. ما ویل نن د ګولو په هغه باران کې د قیامت په ورځ باندې چې اسماعیل درویش صاحب راپاسې ورته وویلی شي په څه وجه باندې په ګولو لګېدلې، په څه وجه باندې تا نه دا وینې روانې دي. ما ویل هغه به بل څه نه وایي، د هغه صحابو په محبت باندې پیغمبره
کوم صحابو پسې کوم صحابه چې ستا پسې را روانو د هغه صحابو په مینه باندې کوم صحابو چې د مکې او مدینې منځونه پرېښي د هغه عایشه رضی الله تعالی عنها په مینه او محبت باندې کومه چې ستا بیبي وه کومو ته چې مونږ امهات المؤمنین ویله کومه چې مونږ خپله مور ګڼله ما ویل څنګه چې د فاروقي صاحب ملاقات په خوب کې ولیدلی شو چې د عایشه رضی الله تعالی عنها د هغه ولاړه ده تپوس ترې نه کېږي امهات المؤمنین څه ته ولاړې وایي فاروقي صاحب را روان دی زما بچی را روان دی د هغه سره ملاقات کول غواړم ما ویل په الله قسم درویش صاحب به یقینا دغه ملاقات د امهات المؤمنین سره کړی وي ما ویل یقینا دغه ملاقات به درویش صاحب د صفیه رضی الله تعالی عنها سره کړی وي ما ویل یقینا نن به د نبي علیه الصلاة والسلام د روح چې کوم دی د درویش صاحب په هغه شهادت باندې خوشحاله شوي وي ما ویل یقینا موږ هغه افراد لرو ما ویل موږ د شیخ الهند بچي یو ما ویل موږ د قاسم الانوطي رحمت الله علیه بچي یو ما ویل موږ د علماء دیوبند خلک یو یقینا په دغه دین باندې قربانیانې ورکوونکي په هر دور کې زموږ کردار دی په دې دین باندې قربانېدل زموږ کردار دی ما ویل چې د الله دین پاتې نه شي زموږ د جسم څه ضرورت دی چې د الله دین پاتې نه شي زموږ د ژوندی کېدو څه ضرورت دی ما ویل چې د عایشه رضی الله تعالی عنها د لوپټۍ تحفظ ونه شي د نبي علیه الصلاة والسلام د راوړې شریعت تحفظ ونه شي د نبي علیه الصلاة والسلام د هغه صحابو چې زموږ دپاره خپل بچي قربان کړي دي زموږ دپاره خپل ځانونه قربان کړي دي چې د هغې تحفظ ونه شي ما ویل زه به په دغه جسم باندې څه وکړم ما ویل یقینا نن درویش صاحب دنیا ته وښودله چې د صحابو په هغه محبت باندې کوم چې د پیغمبر سره یو د حباب بن حرب رضی الله تعالی عنه هغه چې په سروټکو باندې پروت صحابي د هغه په محبت باندې هغه د عایشه رضی الله تعالی عنها په مینه باندې هغه د فاطمه رضی الله تعالی عنها په مینه باندې یقینا که نن بیا یو زمونږ یو دیوبندي مشر زمونږ مشر چې کوم دی هغه بیا د الله جل شانو په دین باندې شهادت نوش کو ما ویل موږ په شهادتونو باندې جړا کوونکي نه یو موږ په شهادتونو باندې فریادونه نه کوو موږ په شهادتونو باندې اوښکې نه تویو په دې وجه باندې چې شهادت تمنا خو زما پیغمبر کړې وه تمنا راغله د درویش صاحب کور ته الله جل شانو هغه ته چې کوم دی دغه تمنا پوره کړه د الله د دین دپاره شهید کړلی شو زم الله دې اول ما ته بیا موږ ته ټول ته په دغه خپل دین باندې غیرت را نصیب کړي په دغه خپل دین باندې صحابه باندې غیرت را نصیب کړي په دغه خپل قرآن دې الله غیرت را نصیب کړي اول دې الله زما بدن په دغه دین باندې ټوټه ټوټه کړي چې د قیامت پورې ته الله تپوس وکړي مفتي صاحب په څه وجه باندې راغلی چې زه ووایم الله ستا په کلام باندې ټوټه شوی یم الله ستا په دین باندې ټوټه شوی یم الله دې موږ ته ټول ته را نصیب مولانا احمد میرجان صاحب دې سره چې موږ یې شهید ومنه دوره د مخکې کولو مازدیګر موږ دا خبرې مشر خبرې مولانا احمد میرجان صاحب دعا په جمع یا رب العالمین دا خبره لګوه کجی مولانا احمد میرجان صاحب پرون راغلی هغه موږ سره ناست وي هغه وویلي دوه ورځې مخکې ما سره ټلیفون رابطه وکړه خو زما ورسره ونه شوه بیا مولانا لطف الله صاحب زما زوی سره هغې سره رابطه وشوه خو زما نه باوجود بیا هغې سره دعا سلام ټلیفون رابطې بیا خامخا کولې او هغه ورته چې مجھے شهید ہونا ہے او دغه واقعه پکې راله بله څه لمونځ په معنې لمونځ یې کړی دی جمع سره او صاحب له دا ترتیب چاته دې ته تللو د ګران الله خان ډیسپي صاحب څوک وفات و هلته تلل او بیا بخشو بوتله او بیا تلل مانسیرې ته د جمعې په ساعت دا ترتیب و په کم 9 بجې 9 بجې دغه واقعه راله بیا الله د هغې شهادت ورکړي اللهم آمین السلام علیکم. السلام علیکم.